الرحیم باب قتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. گورے علماء کرام مسئلہ د احد دا او بس لک سبقونه پاتې دي. بیا با غزوة الرجیع شروع شي. احد په میدان کې ګڼ صحابه 70 شهیدان شو. الله دې ترازی شي والله دې په رحمتونو انبار نازل کړي. موږ د الله دې په نقش قدم روان خو په دې کې سردار د شهداو حضرت حمزه شهید شو. نو امام بخاری دا وی چې لکه په احد کې حضرت حمزه سیف شهید شو. خو دې سره سره امام بخاری دام ثابتې چې یوازې شهادت ته حمزه په احد کې نه خي. حضرت حمزه چې شهید شو نو کیفیت شهادت څنګه او چا په حمله کړی و. حضرت حمزه خو انتهایی بہادر داسې بہادر چې سبحان الله. دلته بوسراشي یو مشرکو او درینم سبا ابن عبد العزى راضی کتاب کې سبا ابن عبد العزى د عبد العزى زوی سبا واقعي درنده ډیر راغی او دې په میدان احد کې بار شو. راشه زما مقابله کول شي میدان ته شي. حضرت حمزه تور راواغه سید نعینی زویا تاسو کې چې ته چیلنج د مقابله ورکې روزو او وای حضرت حمزه اور پسې منډه کړه. وای تیرا گزار پر आवाजو نو بس حق قضیه کې مرشه. وای داسې شله چې پرون دلته نو معنا بس ختمي شو. دومره حضرت حمزه شجاع او بہادر و. اوس بہادر سړی ته مخامخ څوک څنګه راتلی شي. جبیر ابن مطعم چو جبیر ابن مطعم وحشی چونو دے د جبیر ابن مطعم غلام او دی حضرت حمزه چې کوم دے د جبیر تر وجلو دی وحشی ته وی یاره کې زما د تر بدله دی واغسته او حمزه دې مړ کې شهید دی کا بس ته آزاد دی. دې لاړ احد تا دی ما خو د حضرت حمزه شهادت او شجاعت کو ته حیران شوم. ورته ما دا سره خدا سي نه وهل کی چې دا څور پسې منډه کی. پدې چې غزوه احد نه فارغ کېدو راته نو په لار کې وته د ګټي شاته ځکه ناست چې ګټي شاته کې ناست مغر دلته غرغونه ډیر دي الته کې ناست چې دې خوا کې نږدې شو دې خو خیال نو ما په غشي وشته په غشه په دې سپوغس کې نامن لاندې مسانا سپوغس پیژنې دې سپوغس کې غش یو لګید او بین الوریکین قوت شاته او بس په دغه سره حضرت حمزه چې شهید شو. بیا دې خپل واقع ذکر کې وحشي پیغمبرانو مکه ته دا مکه چې فتح شو نو د شام ته لاړم یا یمن ته لاړم. بیا چې کله اسلام په دنیا کې خور شو نو یمنیان وی چالکا وفود جوړ کې او د نبی اسلام په خدمت کې حاضر شو کلمه اسلام وایا. وحشی وی زما په ډیر سره کېده چې اسلام راوړم لیکن ما جما کو د پیغمبر سے ابتر حمزه وجلې ده نو کې دې چې دې به ما معاف نکي او ما په لیدو مړ کی. هغه خلق وی چې نه محمد صلی الله علیه وسلم وفود ته هیڅ نه وي تلاشه دې وی چې چرالما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته انت وحشی بجی پتا حمزه وجل دے وجل ته ګور ادب وکړه دا نه چې او جی پتا حمزه وجل دے بجی دا خلق وای. دې جواب کوم کمال دی کنه جی دا خلق وای. نبی علیہ السلام دې ټیک دا الاسلام یاد ما کان قبله دے او ما ته مخامخ کېږي نه ورمانه او پټ پاتې کېږي. دغه چې تا ګورم نو ما ته حمزه یادېږي نو دې لپاره ما به خفقینا نو بس وحشي وي زه
التن رالما حمس کې پاتې کېد نو څه زمانه چې تیر شو عبید الله ابن عدی دا عدی زوی چې د حمزه سے عبد الله سمړو عدی دغه زوی عبد الله دی عبید الله دوی چې لاړل نو دی وی چې عمرو ابن امیه زمری ماتوي چې حبشي قتل غواړي یاو کنه وګورو بیا باغې نه دام تاسو کو چې حمزه دې څنګه وجلاو وځوي چې موږ لاړو تاسو کو چې وحشي سه بچرته هغه دلته مخامخ بنگلا ده او دغه بنگلې په سوري کې بار ناسه لوټ شډنګ به بجلی باندې دا بنگلې سره مخامخ د بنگلې په سوري کې ناس ده زمونږ چلاړو نو ما واقعي دا وحشي ناس ده اوس خو بیا وحشي صاحب ده کنه رضی الله تعالی عنہ وحشي ناس ده چمنګو کته نو داسې لکه دا د غوړو ګوډي چی یعنی خغ غټ کنه خغ غټ پټ سمین کس ناس مګور ته پوسو ک چې تا حمزه شهید کړو وی آو ما طریقې صدا نو طریقې راته وره چې په داسې مشتو بیا وی چې کله دا واقع ذکر کړه په نبی اسلام چې زما د سترګو نه پناي زه په دغه ارمان کې چې خدای پاک صدا سے موقع پیدا کا چې ما خیر الناس وجلې دي نو چې تاسو دنیا کې شر الناس او ما ته دغه د وجلو موقع را کې چې دا خیر الناس بدله په شر الناس سره واخلا په پته ولګي دا صدیق اکبر په زمانہ کې په یمامه کې جنگ د مسیلمه خلاف ما اراده وکړه قصد وکړه چې دا مسیلمه به خامخ ورته لکه دا مسیلمه خو شر الناس دی لکه حمزه چې خیر الناس دی امام معلومات کو چې چرته دی چې قتل می دا مسیلمه کذاب ده اوخ خاکستر خاک رنگی خاکستر خاوری رنگی شکل انسان دی دمره غټ دی لکه اوخ او د دیوال مات دیوال شاته ولاړ دی ما ته چاوي چې دغه مسیلمه دی مې ښا نو بس ما لنده برابر اخلاق شم برابر چې دې سینه داسې کوله کنه کړپ شپ دې سینه نشته اته څنګه په دې سینه وښته نو هغه چې شاته ارتاو شو شاته نو وته کړه راو ورته الته عبد الله صحابي انصاري قتل چې دې خلاو وته منډه کې په سره د دا پوری گزار ورته عمر کړه ماو بیا وی درې وخت یو جنوي چې دلته یو تک تور حبشي غلامو هغه د لازم امیر المؤمنین وجل شو مسلمان نبوت داوم کړو او ځان ته امیر المؤمنین هم دي حدیث خلاص مطالعه وشو اوس ورته وکړه باب قتل حمزه حدثني ابو جعفر محمد ابن عبد الله قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن ابي سلمة عبد الله بن فضل عن سليمان بن يسار عن جعفر ابن عمرو ابن اميه الزمري رضي الله تعالى عنه جعفر چې زوید عمرو ابن امیہ دی دوی خرجت مع عبید الله ابن عدي بن الخيار هو تم په یو سفر کې په مرګ چاد عبید الله چې زوید عدي بن الخيار دی فلما قدمنا حمص هر کله چې موږ شام ته ورسېدو په شام کې یو کله دی چې ته حمص وي قال لي عبید الله نو ما ته د عزیز عبید الله وی هل لك في وحشي عشت ستا غرض یا ستا شوق وملاقات وحشي نسألو عن قتل حمزه چې تاسو کو چې څنګه حضرت حمزه وجلو هغه ډیر بہادر دي څنګه وجلو قلتو جعفر ما ورته نام آو وکانه وحشي او دا وحشي یسكن حماسا دیو پاتې کې د شام په کلی دا حماس کې فسألنا عنه من تاسو کا دخلقنا عنه په بعد وحشي فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره یا وحشي دلته ناشته په سوري د خپل بنگلي دا هغه مخامه بنگلا دا او د بنگلي په سوري کې کاټه چولې بار ناشته
کأنه حمیتن گویا کې چې ګوډه د غوړو دی حمید باندې پوښوي لکه داسې دی لکه ګوډه اوس دا ګوډه چې د غوړو وي پوښ نیچ پکې نه غنا پوښ نیچ پکې وي معنی خسر وي لکه باز زنانی چې ماشوم وځکې الله او ګوډه د غوړو تاکلو ته کنه نو کانو حمید داسو لکه ګوډه د غوړو قاضي فجئنا منګرالو حتا وقفنا علی بیسیر او ادری دمنګا دته نږدې بیسیر معنی هغه مقام دته نږدې فسلمنا من په سلام وی فرد السلام جواب راکا بس ګورا یو خبره یاد کا یو خبره دا عزیز وی چې عبید الله دی عادی چې کم دی کنه دی عدی ابن الخيار دی یو جنې سره نکاح کړو چې دغې نوم ام قتال د ام قتال نو عبید الله پیدا شو عربو دستور داو چې د عربو هغه خزي چې وی کنه مين دي ایو بچو لپاره نه ورکول غټي غټي مالدار خزي چې وی ایو سړې به کمزور کی زنانا دایو په پای ورکول نو د عدی زوی عبید الله چې پیدا شو نو دا حبشي خدای غلامو نو دی عدی ورته چې لکه دا زوګه حبشي ته وي چې ته دې له دایو ګوره سو خزو ګوره دایې چې دې له پای ورکړي زه ګرځیدم نو یو زنانه می مونږه چا د پای وراوه نو ما دا عبید الله د عدی زوی بوت هغه دایې ته ما حواله کړ اما جولای ګوچت کړو کنه دې زین تر ګوره زین ته ما جولای ګوچت کړو ماشوم بچو آی زنانی ته ما حواله کړ اوس دا عبید الله چې دې د عدی زوی دې چرای وحشي څخه نو دې پټکې ځان نه داسې کافر راک او دارنګي اخپی هم پټکړه پټکې مخ هم پټکړه صرف چې د خپل ګوت ښکاری دی عبید الله وحشي ته تما پیجنې د سوکم هغه چې دا زوکتل خپل ته چوکتل ویرا یو خبره ده وې د عادي خدمت کوم او د عادي زوی پیدا شو نو عبید الله او هغه ما یو دایي څخه بوتل نو د خپې د هغه ماشوم په شان ښکاری ساجيب خلق او سمره زین خلق زه بعض خلق وی چې لکه دا احادیث دا 200 کال چرته بای پسینو کیو کنا اوس ماشوم ته ګورا او دغه خپې بیا چې لوی شو خپې غټیږي ډېر لوی فرق راځي بیا هم دغه ماشوموالي د خپل دی وجنا اسړې پورا سړې په پیچا ته تاغای اشاره وکیدا قال عبید الله قال جعفر و عبید الله جو مؤتجر بامامته اعتجاروی ځان انغارون کیدا ځان انغختون کیدا ځان انغختلو بامامته په خپل پټ کی ما یرا وحشیون نلید د دین وحشی الا عینه ورجله سوا د سترګو د خپونه په بربندې وښکاری دي او سترګې ښکاری دي نو د خیر سره وګد کمی سو عرب اغوندی اوسه خوشوی نو فقال عبید الله یا وحشی اتعرفنی اے وحشی تما پیجنی قال جعفر فنظر الیه وحشی دی عبید الله ته چوکتل ثم قال دیوی چ والله نبی جنم بے والله زمان فلا قسمی الا انی اعلم سوا دینا جزدا خبره پویګم چې ان عدی ابن الخيار عدی ابن خيار چې تزوج امراتن هغه یو خصه نکاح کړو یقال لا ام قتال دغه خزنم ام قتال ده خزنم ام قتال بنت ابي العيس شغلوا د ابي العيس او دا ابي العيس چې زوی د اميه ابن عبد الشمس فولدت له غلاما بیا د دې خزنه الک پیدا شو د چا د عدی بمکه ته په مکه کې وكنت مز استرجع له ما طلب د پيو کو دیتا معنا یو پیور خزمی تلاش کولا
چې دې رسو خذ پي ورکی فحملت ذلك الغلام ما وجد كذلك ما امي سرد دې د مورنا کم مورنا داینا فناولتها اياه ورمک هادي خذتا یا دا غلام تالک می اوچت ک دی دای سخا او دا الک می دی دای ته سک حواله ک چې ما دی الک لا پای ور کوا فلک انی نظرت الى قدمک گویا کې زچې ما کله چې ما او قتل ستا قدمونو ته نو واقعیت اغه فلک انی نظرت الى قدمک وای گویا کې زچې ما دا چې ګورم لکه چې ما ستا قدمونو قتل دقه سیاح پیغه جوړه کې ما وړي سبحان الله فقال جعفر فكشف عبيد الله نو لرک کپڑا عبید الله ان وجد مخنا ثم قال بیا الا تخبرنا بقتل حمزه اے وحشی د حمزه سے د قتل واقع ہو رہا تو ذکر کا قال ونام خا وان حمزه چو قتل طعيمه ابن عدي دی حمزه چې دی وجلو طعيمه چې زید عدي دی یعنی ستارور عبید الله رور کنه دغه عبید الله رور دی وجلو طعيمه چې زید عدي بن خيار دی او دا عبید الله د عدي بن خيار دی دی وجلو استاد رور طعيمه فقال لي مولایا ما تزما مولاوی جبیر ابن مطعم ان قتلت حمزه بعمي کی چرتا اوج حمزه په بدله د تر زما معلومه چې دا جبیر چې کوم دی دا د عبید الله او د طعيمه د تر زوی دی ٹھیک شو دغه تا اوج حمزه په بدله د تر زما فانت هرنت آزاد قال دی فلما ان خرج الناس عام عینین او عینین قوت الخلق پاکال د عینین یا پاکال د عینین اوس د عینین ستوي په خپل جبل بهیال احد دا عینین د یو غرنوم دی بالکل محاذات احد کې بین او بین واد د احد او د عینین په منځ کې فقط یو دره ده صدا مولانا یو دره ده خرجت مع الناس للقتال وشي زموتم خلق سرا جنگ تا فلما ان استفوا للقتال حرکت دوی صفونو تیار کړي پاد جنگ خرج سبا نووت دا سبا ابن عبد العزى راوت سبا ابن عبد العزى فقال دی حال من مبارز اشتے سو مقابلہ کے ان کے قاضی فخرج الیہ حمزہ حمزة بن عبد المطلب رابار شو ورت عبد الله حمزه سے فقال یا سبا اے سبا ابن عبد العزى یا ابن ام انمار اے زیاد ام انمار دا ام انمار چوا دادا سبا دمور نمو ام سبا وا نمیو انمار مقطعه البذور اے زیاد ام انمار داس ام انمار مقطعه البذور چې غسون کې وا هغه پرده د فرجونو نا بذور د بذر جمع ده او بذر فرج ته وایي خو څنګه دا ام انمار چې وا دا نه بیجنه نو دی عربو کې جنکې سنت اوله کنا التقاء خطانین چې حدیث کې راځي کړه دا لکه څنګه الک سنتي کې عربو جنکې سنت اوله او پای سنتونو کې بعد تلذذ د جما اوسو په پویږي نه زکه دغه صفات دي په عبادت شته کې څوک په پویږي دا سبا مور چې ام انمار چې وا مقطعه البذور دا غسون کې وا هغه ټوکړه د غوخه د فرجونو د جنکو نه معنا اے د نینی زیا چې مور دی جنکې سنتي اتمات مقابله کراوزی اتحاد الله ورسوله یا اتحاد الله ورسوله ایت دشمنی کې الله او رسول سره نو قال دی حبشوی ثم شد علی حتی حمزه په منډه کړه
چمن ډکړه فکانا کامس الزائب نو شو دا سبا لکه چې پرونتل لکه چې پروند میدان نه تلو کامس الزائب په شان د پرونیتلون کی پرونیتلون باندې پوښي کنایه دا د هلاکت تامنا دا سیو او چاړو میدان کې نوم پاتې نشي تابع چې دل چاړو سو نه کلم ثغن بالامس لکه چې پرون نه دا شی ختم شو قال دیو کامنت لحمزه واخشوی زپټ قدرت دما دته خدا سبای وجل دی ٹھیک شو کنه سبای وجل دی عادی هم وجلو مړي وګڼي ګورو کنه وای تحت صخره یو کانی لاندې ورته پټ کې ناسم فلما دنا مني هرکه چې دې ماته نږدې شو نورمیتو به خیرابتی ما وشته دې په خپل نيزه فاعذوها فی سنته نو کې می خدا دانزا د دې په سپوغس کې د نامنه کتا د ګیډي ګوت نه برا دته تاسو سپوغس حتا خرجت من بین ورکه تدې چې دانې زرا وتا دا دواړو کوناټو اډوکو میزنا ورکه ټوټې دي کنه ټوټې روسو د دې دواړو اډوکو په دې میز کې راوتا قاضي فکان ذلک العهد به و دغه سبب د قتل د چا د حمزه سیف بس فلما رجان ناسو هر کچ دا مشرکین مکه اشاره کوخه الناس مشرکین مکه واپس مکه ته رجات منظوم ور سره علم واقمت بمکه تا مکه کې پاتې کېتم حتا فشافی الاسلام تر دې چې خور شو په دې کې اسلام ثم خرجت الى الطائف بیا ز طائف تلاړم فارسلوا الى بس مکه کې پاتې کېدم تر دې چې مکه فتح شو اسلام پکې څه شو خور شو نو اوس زما پاتې کېدل پکې نو پکې دې خو مسلمان نو کنه او د حمزه دشمنو مو کې دې چې دله خو خطراتو وې دې زوی مکه نه زوتم حرجت الى الطائف طائف تلاړم د په طائف کې میزان له مسکن تیار کړ بس اوس فارسلوا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پس لګل طائف والو نبی پاک تا قاصدان رسولن قاصدان لپاره قبولو د ایمان دا قیدو لګو بیا خطا نشي لګل به قاصدان لپاره قبولو د ایمان فقیل لی نمات چاوی انه لا یهیج الرسول شکا محمد علیہ السلام لا یهیج الرسول نقص کیږي په قاصدانو باندې معنی سوا تم لارش اسلام قبول کا دې ما په ولا تر وجلې دي دې په ما غوسه شي ما به مړ کی یا بچاتو چې دې وجنه زه خو نشم ته ما ته چا چې لا یهیجو الرسول دې نه برانګ اختکیږي نه غوسه کی بچا باندې قاصدینو باندې قال واشی فخرجت معهم صلی الله علیه حتا قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرال نبی علیہ السلام څخه فلما رآنی چې نبی پاس وکتم ما ته انت وحشی وحشی قلت ما جی نام ما ته انت قتلت حمزه وجلو قلت ما قد کامل الامر ما بلغک تاقی سره د معاملینا هغه چې تا تر رسیدلې ده جی دغه څه خلک وي تاسو ته چې څنګه خبر رسیدل دي جدا څه دي نه کنه دلته د نبی پاک ادب وګ غنځانو چې او ما وجل غلش قال نبی علیہ السلام فال تستطيع ان تغيب وجهك عني آیا طاقت لري چې پنا اوساتی مخ خپل دمانه دا دې طاقت ته چې داس لری لری پاتې کیږي چې ما ته مخامخ ناراضي قاضي فخرجت نظم مدینه نه وته فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف وړ فخرج مسلمه الكذاب
په دغه وخت کې خروج وکړ، یعنی خروج پوښوي اسلام باندې خروج وکړ، اسلام مقابله وکړه او اطاعت رسول او د ایمان بالرسول نه خروج وکړه. مسیلمه کذاب دعوت نبوت وکړه. قلت ما لاخرجن الى مسیلمه، زبخام خوزم د مقابله د مسیلمه کذاب، او دا مسیلمه کذاب سره مقابله شي وا نو په زمانه د چا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ زمانہ وا. یو نقطه پاتې شو په سوال اورم کې سبق کې ګډاګان خدا اوس مصیبت ته کنه. یو نقطه ډیره مزیدار او غدي د سره مناسبت وي چې الته قمیص د عمر ډیر وګړو نو په دې باندې فضیلت ابوبکر څنګه راغی؟ داغي جواب دا چې فقط د مراد تن قمیص نه دین نه دی، آثار مرتبه علی الدین. بل جواب سو آثار مرتبه علی الدین، آثار مرتبه علی الدین په زمانی د عمر د ابوبکر کې نو هغه 2 کال حکومت او د عمر حکومت چې هغه 12 سال سمیاش کې برو دنیا فتوحات شو. نو دې قمیص نه مراد آثار مرتبه علی الدین چې فتوحات یې هغه ته اشاره ده. یاد کاوه اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې انو دیکھو بس څنګه خلیفہ شو، الته مسیلمه کذاب راوته، الته څه مسیلمه کذاب راوته او دې د نبوت دعوه وکړه او اعلان وکړ چې امیر المؤمنین یم فلان کې ما ډنګرې ما. نو حضرت ابوبکر صدیق سے جنگی یمامه ورته وی کنه، نو فوج تیار کړ 700 قرآن په دې کې شهیدان شو. نو دی وی چې دی مسلمه کذاب په مقابله کې چې صدیق اکبر لخر وخت ما دې کې زمزمه چې زه یحکم په کافر باندې چې دا حمزه مقابله خوشي کنه ویلا اخرجن الى مسلمه لعلی اقتل، چوک امید کوم چې دې مړکم فاکافئ بی حمزه، چې سر په سر کم په دې سره وینه د حمزه معنا خیر الناس می وجل دی چې شر الناس وجنم چې برابر شي خبره لا لی ولا علی شي. قاضی فخرجت من الناس فكان من امری و معامله مسلمه ما كان اغه چوا قال دی فذا رجل ما قتل یو سړی دی قام فی ظلمت جدار ولا دی هغه کندر د دیوال په سوري د دیوال پرجا یو دیوال دی، پای دیوال کې یو سوري دی الته ولاړ دی کانه جمل اورقو گویا کې چې یو اوخ دی خاوري رنگي چړ اوخ د سم شیو کنو غټو بلاوا سائر الراسی ببر وختو والا قاضی فرمیتو بحرابتی دې مې وشته په خپل نيزي فاعذوها بين صدييه دا نظام راوا چولا د دې په سینه کې په منځ د سینو حتا خرجت من بين کتفيه تر دې چې د اولو مزنه راوته مالوی دې سخت تیزوخه الته چې حمزه سلم نه زرا چولې وا پس پوغس کې ورکه نو راوته مسلمه له پسینه راواته په ملای روسو اولو نه راوته. قاضی ووصب الی رجل من الصار، فدغه وخت عبد الله ابن زید یو سړی د انصار هغه منډه کړه فضربوا بالسيف علامتی روا چوله تورا د دې په کپره. قال عبد الله ابن فضل وی واخبني سليمان بن يسار انه سمع عبد الله ابن عمر ومات سليمان يسار وی چې دی اورید عبد الله ابن عمر نه یقول وی فقال جاریه على زار بیت او یو جنې د یو کور په چت و امیر المؤمنین قتله العبد الاسود لکه لخر غواتو عمر عبد الله ابن عمر چته ولاړو یو جنې و چته په چت واغې چرګه هغه امیر المؤمنین یو تور غلام وشته عبد الله ابن عمر زه پوښتم چې مسلمه چا ګردار او دې ځان ته نبی مو یو ځان ته امیر المؤمنین
مخکې ده باب ما اصاب النبي صلی الله علیه وسلم من الجراح یوم احد آسان دی ښا باب د په بیان دغه تکالیفو چې رسیدلو پیغمبر علیه السلام ته د زخمونو نه پرز د غزوه احد احد کې آسان خبره ده نبی علیہ السلام دا کوزنه شونډه دا زخمی شوه ځکه دا رباعیو کې نه کوزنه رباعی غاښ د دې ټوپه ماته شوه دا غډانه چې غاټول ویښ نه واچا سګای ماته شوه ان دې سکی سره شونډم خوګه شوه او د خول هغه پاتې چې وی د حضرت په دې اننګو کې مخخې شوی الله اکبر اور تو بیا حدیث کې حکمتونه ذکر کړی درته یم جی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن سمع ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ګوره مسلې ته وکړه د په دنیا کې بدترین مجرم هغه دی چې د نبی قاتل وي د نبی قاتل وي او دنیا کې بدترین هغه مجرم دی چې د نبی د لاس مردار شي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر پیغمبر چې راځي د رحمت للعالمین وي او چې بیا هم پیغمبر چې چاله وجدي او دا وجلی د اسلام په عنوان باندې وي د دین سپیره په کائناتو کې پر سوکني او لکه چې قاتل د پیغمبر لوی مجرمین او مقتول بيد النبي وجد اسلام دام لوی مجرم دی اما مقتول بيد النبي په حدودو کې آتے مستثنا دی ٹھیک شو مولانا صاحبہ ذکر دی حدیث کی اشارہ کی اشتد غضب الله علی قوم تیر سخت ده غصه الله په قوم فعلوا بنبیه چری کړي کار په خپل نبی باندې اے اشاره وکا غاخونه مات کړه غاخ ولا مات کړه شونډه زخمی کړه انګي ولا زخمی کړه سرم زخمی شو حاشی ذکر کړی دی د ابن قمیه نو قمیه ظالم چې ابن قمیه دی اویا گزار پیغمبر اسلام کرو خو الله دې هغه گزارونه بچ کړه خو بعضی کو لګی دا او بیا پیغمبر اسلام خیره کړي و چې الله دا ابن قمیه نه دی قمیه الله دې خو غر کړ دې تباک په دې چې مکه ترانه نخپل بيزي د کور او وخت کې سرول دي پاره الله په زنګلي پیسه مسلط کړ پیسه به نه د بيزي خاون زنګلي پیسه په مسلط کړ او چې هغه زنګلي و دای په دې افکار باندې دا ابن قمیه وشته په دمره او چې سم ټوکري ټوکري الله اکبر الله اکبر او کوم سره چاغي د پیغمبر علی السلام غاخ شهید کړو دغه خیره داوا چې دغه اولاد نو او چې کوم الک اولاد به پیدا شو فطرتي طور سره غاخونه به مات فطرتي طور سره یشیر الی ربایتی حضرت اشاره کول اخبر ربای غاخونو تا اشتد غضب الله علی رجل سخت ترین قصد الله د پاک کس یقتله رسول الله فی سبیل الله چې وجنه غیله د الله پیغمبر په دین د الله کې دا فی رسول الله چوي دا قید احترازی شو دا هغه مقتول نه چې وجلوی پیغمبر په حدود الهیو کې لکه د زنا د قتل د قصاص هغه ته مستثنا دي ٹھیک شو مخکې دا قال حدثنا مخلد بن مالک قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي او علماء وی چې لکه د پیغمبر علی السلام په لاس وګجل شوی دی استاشیل کل دی او ابی ابن خلف دې مردار کړو مخکې دا ابن جريج عن عمرو بن دینار عن کلمه ابن عباس رضی الله عنه قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلی الله علیه وسلم فی سبیل الله سخت ترین غصه الله د پاغه چا چې وجلوی هغه پیغمبر پاک په لار د الله کې یعنی په jihad کې اشتد غضب الله علی قوم سخت ترین غصه الله د پاغه قوم دمو وجه نبی الله چې چا زخمی کړی وی وینه کړی وی وینه کړی ویني کړی وی دمو د دم نه دی
وینې کړی وی چهره د پیغمبر ځکه دا خود نو د خود بعضی حصہ اب دې انګي کې خخ شو انګي نه وینه روانه شو الله چلو بطور فصل دی جی وای صاحب پدې کې دا ذکر مخکې حدیث کې ذکر شو چې د پیغمبر علی السلام رباعیه غاخونه مات شو یو زیات سر زخمی شو وینې شو اوس وی سر وینې شو او دې حدیث کې دا خې چې علاج ولا چا کړو وی علی او فاطمه علی به براولي او فاطمه به د نبی اسلام هغه زخم میزه او چې سر او بابا چولې د سر زخم نه به وینه نور سوا کېدا سوا نور به سوا کېدا نو اخر حضرت فاطمه چې دا خو وینه اوچیږي نه یو انډېره چټای پوزه آی راواغستو دری سي سه اوسولا وهغه ایره په زخم د حضرت کې خورا وینه بند شو بخاری ډاکټر ته قصوی په خیال ورته جی حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسأل اور دی اوریدو د سهل بن سعد په داسې حال کې وهو دا سال جو يسألو دین سوال کې دیش عن جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخمونو د پیغمبر علی السلام نه چې نبی پاک زخمی شو نو دغه څنګه زخمی شو فقال نو دې سالوي اما خبردار والله زما پر رب قسمی انی لعارف زخام خفی جنم من اغسو کان یغسلو جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا وینځه زخم د پیغمبر علیہ السلام ما ته پته ده ومن او پی جنم هغه کاس یسکب الماء چې چا اړولي او په زخم د پیغمبر ٹھیک شو او درېمه خبره و بما دا مفعول ثانی دی ثالث و بما د عارفو دی پاره او پی جنم هر هغه شی دووی یا چې علاج کړی شو پاغي سره د زخم د پیغمبر دووی یا دوا نه دي چې دوی په کړی شي وا معنا پی جنم چې چا وباړولې پی جنم چې چا زخم وینځه او پی جنم هغه شی چې په کوم سیس باندې علاج د زخم شو ٹھیک شو اوس تفصیل قال دیوی کان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تغسلو حضرت فاطمه بنت پیغمبر سے تغسلو زخمی وینځه وعلی اور علی ابن ابی طالب یسکب الماء بالمحجن نے اړولی او په ډال خپل باندې محجن ډال ول جنگ ډال اډال کې وبر اړولی او زخم باندې باچولی او موږ به زخم ویزو لیکن فلما رات فاطمه هر کړچولی دل فاطمه ان الماء لا يزيد الدم الا كثرة داو بخو نزیاتی وینه د نبی مگر په زیاتوالی سره یعنی دی وینځلو سره وینه خو نور سوا کی بنديږي نه اخذت قطعه من حسيرنا وایغستا یو ټوکړه د انډيري د چټای د پوزینا فاحرقتها او يسولا فالسقتها هغه سائره په وسکړه زخم د نبی سره فاستم سکت دم نوینا قدریدا وینا وکسرت رباعیته یومئذ او د حضرت رباعیه غاخ د کوزی جامع رباعیه غاخ نیم مات شو وجرها وجهه او زخمی شو مخ د پیغمبر سے وکسرت بیزته وکسرت البیزه علی رأسی او مات شو اغا خود جنگی ټوپای ایت خود وی علی راسی پر سر د پیغمبر سے باندې بل حدیث ہوا وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال اشتد عذاب الله على من قتله نبي واشتد سخت ترین غصد الله د علامن پاغه کس مشرک باندې قتله نبی چې مردار کړي وي د پیغمبر اسلام لکه ولید جو واشتد غضب الله او سخترین غصد الله دا ابی ابن خلف او سختین غصد الله دا
علی من دم وجه رسول الله چې چا ویني کړو مخ ته پیغمبر علیه السلام. په دې حدیث باندې برتا صبح کتلی یا بنی کتلی. په دې حدیث کې ګڼ مسائل علما ذکر کړه. ځکه په غزوه احد کې نبی علیہ السلام زخمی شو. ٹھیک ده؟ غاښ ربائی غاښ کوزنه مات شو. شونډه مات شو. دلته زخم شو. او خود هغه سجده پټه هغه په انګي کې خاخې شوی نو وینه وته. علی علاج کو فاطمه علاج کو. چند مسائل دین دا ثابت شو چې علاج چې کوم دا سنت ته نبی پاک خود علاج کړی دی. یو دیمه خبر را چې دینه معلومه شو چې پیغمبر په jihad کې شهید کیږي او زخمی کیږي. اصل وجه صدا چې دې سره الله د خپل نبی ابدیت ثابتو. لکه چې بعض معجزات په لاسونو د نبی چې خلق لیدل نو وهم د اولویت پیدا کېده. نو دغه په مقابله کې امراض الله انبیاء باندې براويستل، بیماری براويستي، مشقتونه تکلیفونه براويستل چې خلق کوشش دا عباد الله دي. درېمه خبره وجه د مصائب په انبیاء علیهم السلام باندې راتلو ترغیب آل ایمان ته دی چې نبی jihad کې ځان مال قربان کړي دي او تعلم جان او مال قربانول پکار دي. او نورم فائدې ډېر زیات دي از د کول پکار دي.